السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پښتنو ورونو یو ډیره اهمه مسله مهمه مسله تاسو شیر کوم. امید لرم چې څومره سوشل اکټیویست دي او څومره هغه مرګلي دي یوټیوبر دي چې هغه یوټیوب باندې ماشاءالله یا فیسبوک باندې ډیر ګڼ تعداد کې ماشاءالله فالوینګ لري، فالوور لري، مینوال لري. خاص مداد چې دغه ویډیو پیغام تاسو خپل ویډیوګان مخکې شیر کې چې دغه پیغام زموږ پښتنو سادهګان ورونو ته ورسیږي، غونچګول شوندې ګل ګلسن ته ورسیږي. اکثر بیشتر موږ داسې کوو چې یوه ویډیو یا همدارنګې یوه وظیفه یا همدارنګې یو پوسټ چې هغه دین سره ریلیټډ وي، تړلی شوی وي، هغه شیر کو او بیا په هغه باندې یا لیکل وکړو یا په هغه باندې وایس په شکل کې، اواز په شکل کې هغه ریکارډ کو او په هغه کې مون خلکو ته دا پیغام ورکو چې دغه نوم تاسو مخکې شیر کې یا دغه تصویر تاسو مخکې شیر کې یا دغه وظیفه مخکې شیر کې او کوم کس چې شیر کا نو هغه ته به دومره ثوابونه میلاو شي یا هغه ته به لس خوشحالیانې نن میلاو شي. پلنکی کس شیر کا هغه ته الله لس بچیان ورکو، الله لس گاڑی ورکو، او کچا شیر نه کا نو د هغه ته به دومره نقصان ورسیږي، غم کې مبتلا شي. د پلنکی کلی غونچګول هغه شیر نه کړه نو هغه لس بچیان مړه شولو، د هغه غواګانې مړې شوې. ګوره داسې هیڅ نشته دی او د اسلام داسې هیڅ کلی حکم نشته چې جبرن پچا باندې مجبورول زیاتی سره په زور زبردستی سره هغه باندې یو شی چې کوم دی هغه شیر کول، هغه باندې یو خبره کول، یو خبرې باندې مجبورول. لا اکراه فی الدین، دین کې زبردستی نشته. لہذا ټول پښتون ورونه داسې قسمه عمل نه دی ډډه وکړي، داسې قسم عمل نه دی اجتناب وکړي. او که بالفرض تاسو مخته داسې ویډیو راغله چې هغه کې دا لیکلي شوي چې دا سره مخکې شیر کې، که شیر مو نه کې تاسو به په الله ایمان نه لرئ، که شیر مو نه کړه نو تاسو به ایمان کې کمزوري وي، او که شیر مو نه کړه تاسو ته به نقصان رسیږي. بالکل یې مه شیر کوئ، بالکل یې شیر نه کې، نه درته څه نقصان رسیږي، نه ستاسو ایمان کې کمزوري دی. دا یو غلط روش، یو غلطه طریقه زموږ پښتنو ورونو کې رایج دی. ټولو ته پکار دی اوریدونکو ته، کتونکو ته چې دی عمل نه د خپل اجتناب وکړي، خپل مرګلي دي نه منې کې. دې علاوه اکثر بیشتر کېږي کله کله یو زه ګورم په سوشل میډیا باندې خلک یو سلایي مشین یا څه چپل وي هغه سره لیکلي الیعذ بالله دا د پلنکی پیغمبر یا د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه استعمال کې پاتې شوی دی، دغه مشین دی یا دغه پڼې مبارکي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پڼې مبارکي دي یا دا د پلنکی بزرګ هغه دی یا د پلنکی صحابي سره تړلی شوي. داسې نه هغه وخت کې چې کوم دی مشین موجود و دغه مشین، او نه داسې خبرې چې کوم دی اسلام دی حوالې سره خاموش وي نو هغه خبرونه مخکې شیر کول یا داسې عکسونه چې هغه بالکل حقیقت سره هیڅ قسم تعلق نه وي هغه نه دی شیر کول پکار. بالفرق که د ستاسو زړه غواړي نو اول د یو مستند مفتی نه، عالم نه تاسو تپوس وکړئ، بیا هغه شی شیر کوي، انشاءالله هغه سب تاسو ته ثواب هم ملويږي او دغه په وجب الله تبارک وتعالى د تاسو عزت کی، شهرت کی، دولت کی اضافه هم کوي. الله تبارک وتعالى موږ ټول ته د ښه خبرو او ښه اعمالو توفیق راکړي، بدو عمل نه د الله موږ ډېر لرې وساتي. آمین.